کو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ د حضرت عمر رضی اللہ عنہ په دور کې روم ته دی لېږلی د روم بادشاه قیصر دغه لقب او دی قیصر دی گرفتار کو او نور هم هغه صحابه ورسره ډېر شی دا گرفتار کړل. یو روایت کې راځي چې دغلته د قیصر یو حاکم و طاغیه نومو د هغه او هغه دوی گرفتار کړل او ډیر زیات ظالم سړی او و اصل کې عیسائی نصرانی و. نو دا عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه دی خپل دربار ته راوغوښتلو او دته ویل چې ایمان پرېږده نصرانیت اختیار کا نو لیکل در سره کوم چې خپل لور درته په نکاح کوم او دا بادشاهي می نیم په نیم ستا بالکل شریک به را سره په بادشاهۍ کې او لور به درته هم په نکاح کوم زما چې څومره دولت دی هغه ملکیت مې دی دا به هر څه سره نیمي بالکل نیم په نیم ستا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ ورته وبرمایل اے بے وقوفا دا بس بادشاہی که د دې ټولې دنیا بادشاهي را لراکې نو یو آن له هم ایمان پرېښودلو ته نه یم تیار یو سیکنډ دپاره هم ایمان پرېښودلو ته نه یم تیار. بیا دی وی که نه واپس کېږي د ایمان نه نو وجنم دی بل کار در سره نه کوم بالکل مې ووجنه تیار یم زه. دی بیا په سولی باندې کو وی تړو په یو غټ لرګي پورې لاس یې ورله یو طرف ته بل لاس بل طرف ته دی وتړلو او کسانو ته وی دی په غشو باندې ولګي وګورئ چې په ده غش یې ونه لګي داسې ګیر چاپېره دی نو ګزارونه وکئ خو چې د ده په بدن باندې ګورې ونه لګي چې ویریږي صرف دی وتړو داسې په غشو باندې ګیر چاپ ځای په ځای ورته ګزارونه کول خوا خواته او اواز به ورته هم د بادشاه په خپله باندې کو د ایمان نه که واپس کېږي چې راکوز دی که ذره برابر هم نه نو چې سرار سره کې خو بیا یې د دغې سولی نه راکوز کو او بیا یو مسلمان چې کوم صحابه ملګري وو د ده سره او قید کړي وو په هغې کې کړی تود کو د تیلو یو غټ کړی لکه دا ګوړه چې پکې پخي غټ غټ کړي دوره غټ کړی ورته د تیلو هغه ګرم کو د لاندې ورته اور بل کو او یو مسلمان ورته ژوندی ور وویشتلو بیا ورته بل ور وویشتلو په نمبر ورته ټول ولم او ستا هم نمبر دی تا ورته هم ولم خو د دې ایمان نه واپس شه نصرانیت اختیار کا او بادشاهي در سره واله. نو بل یو مسلمان دی تیلو طرف ته دوه چې پکې وسېزل مسلمانان دی ورته ور روان کو نو په دې تللو کې د سترګو نه هغه لږې اوښکې وبهېدلې نو هغه بادشاه چې څنګه یې ولیدل وی را واپس کوي دی وی زما خیال دی زما خبره مني تیار دی راته چې دی کله را واپس کو نو وی پرېږدي ایمان وی ما د دې وجې نه نه دي جړلي چې زه د ستا د اور نه یېرېږم ستا د ګرمو تیلو نه یېرېږم یا د مرګ نه زه یېرېږم ما خو په زړه کې ځان له دا سوچ کو چې زما یو ساه دی ته به مې ور وغورځې به رانه ساه وځي د خدای په دین کاش چې زما په بدن څومره ویښته دي چې د دې ټولو په اندازې زما ساونه وې او هر وارې د دې اور ته ور غورځولې د تیلو ته دې غورځولې د خدای د دین په خاطر د خدای د نوم په خاطر زه داسې سوځېدلی د دې خبرې نه دا بادشاه ډېر زیات متاثره شو خدای دا څنګه خلق دی دا څومره کلک
د خپل پیغمبر سره ولاړ څومره کلک په ایمان باندې ولاړ دته بیا وی تاوم پرېږدم او دا ټول ملګري دي پرېږدم خو یو کار وکړه زما دا تندې ښکل که بس ده ویل که صرف ځای پرېښودی بیا ما نه د تندی نه ښکله ما وی چې شهید مې که خو چې په دې خبره مې دا مې ترې واورېدل چې دا ملګري درله ټول پرېږدم ما وی چې ډېر شي صحابه ورسره قید دي زما په دې ښکلولو به دا نور مسلمانانو ته هغه د قید نه د ظلم نه به بچ شي نو یې ما د تندی ښکل کو او هغه ټول یې ورسره بیا پرېښودل دی سیده لاړ هغه د عمر رضی الله عنه خوا د مدینې منورې ته هغه ته یې واقعه پیش کړه جی بد را نه شوي داسې ژوندی راغلم شهید نه شومه او واقع ورته ټوله ذکر کړه بیا مې هغه تندی مې ورله ښکل ګوجو وې دا ټولې را پرېښودلو عمر رضی الله عنه را پاسېدلو وې دا خپل تندی دې ما ته را دې خوا کا ښکل یې کو ورله او ټول مسلمانان چې ورسره څومره وو وې ټول راشئ د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه را تندی هغه ښکل کوي دا مبارک تندی دی چې د زړه نه دغه شک وځي چې چېرته خفه به دې باندې نشي چې یاره د مرګ نه مې هغه په ښکلولو سره ځان بچ کو دا د غیرت کار وکړو چې ډېر شي مسلمانان دا دې بچ کړل